بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویلاګ سره زیم سید قبل شاه ګرانو کتونکو خبر وکاو د افغان کډوال حواله سره نوې اپډیټس پکې سدي او آیا د خوشخبری پکې څه خبر دی نن کومه او قتل چې کوم ترخم بارډر دی اغا کلوشو د ذرای مطابق اغا هم صرف یو ورځ د پاره ولې کلوشو چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کولو اغا د تیرو 21 ورځو راسنه په دغه روډونو باندې پراته وو ځکه چې بارډر اول کولو بیا پکې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کم تاوتریخوالی رالو د هغې له وجې بارډر بند و خو مونږه وکتل چې نن پوره یو ویشت ورځې پس چې کم دی نو بارډر کولو شو کم افغان کډوالو هغې سلسله جاري شوه لاړه ګورو چې بارډر به سبا کولوی که بندي خو ویلی کېده دا چې صرف یو ورځ دپاره بارډر کولو شو هغه هم صرف افغان کډوالو دپاره په دې کې کومه بیا دا خبرو کو چې مونږ سره څومره افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی او په دې کې پی او آر کارډ والا ای سی سی کارډ والا څومره دي او ورسره غیر قانوني په پاکستان کې څومره نور افغان کډوال پاتې کیږي په دې باندې به هم خبره کوو او د سره تجارتي چې کم خلک دي هغې هم ګیله کوي چې یاره نن کم بارډر کلو شوی نو صرف افغان کډوالو لپاره او مونږه ټریلې او ماغه شانتي په روډونو باندې ولاړ دي مونږ سره چې کوم سامان دی هغه اسخا شوی دی او زمونږ چې کوم نقصانات دي هغه په کروڑونو نه بلکې په اربونو روپو شوی دی بیا کنن زه تاسو دا خبرو کوم چې تیر 2 کالو کې څومره افغان کډوال واپسی کړي دا نو ویل کېږي دا د فګر مطابق چې 15 لکه افغان کډوال چې کم دی هغه خپل وطن ته واپسی کړه تیر 2 کالو راسنه بیا کومه وګورو په دې کې 1,20,000 افغانان چې کم دی هغه په زوره لیګلې شوي دي دا په زوره ولې لیګلې شوي دي چې دا غیر قانوني په پاکستان کې ژوند کولو بیا که مونږ دا خبرو کو چې در دې دمه پورې په پاکستان کې څومره افغان کډوال چې کم دی هغه موجود دي د کې پی او آر کارډ والا که زه خبرو کوم نو هغه 12 لکه افغان کډوال چې کم دی هغه پراته دي په پاکستان کې ورسره که زه ای سی سی کارډ والا خبرو کوم نو هغه 8 لکه افغانیان چې کم دی هغه په پاکستان کې دي په دې کې که زه بیا د غیر قانوني افغان کډوالو خبرو کوم نو هغه ویل کېږي دا چې 2 لاک نه والا 2,20,000 پورې چې کم دی هغه غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي په دې کې بیا مونږ وګورو نو زمونږ افغان کډوال ورونه ګیله هم کوي چې کم غیر قانوني پراته دي هغې بار دا مطالبات کوي چې یاره پاکستانیان هم په نورو ملکونو کې پراته دي او ژوند کوي نو زه په هر ولاګ کې یا په هر خپل پروګرام کې دغه خبره کوم زمونږ چې کم پاکستانی رونه دي که هغه غیر قانوني وي هغې خو خپل وطن ته ګیر شي واپس راشي او چې کم په ویزه باندې دي هغه پراته دي خپل ژوند کوي خپل مزدوري کوي لګیا دی د پاکستان د اړخه افغان کډوالو ته هم ویلی شوي دي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ او هلته نه پراپر خپله ویزه ووهئ او بیا خپل ملک افغانستان نه پاکستان ته راشئ په ویزه باندې بیا لګیا اوسئ تاسو باندې به هېڅ غږ نه کېږي خو زه د خپل پاکستان د اړخ نه بلکې دا به راسره افغان کډوال هم مني چې هغې په خپله دا بیان جاري کړی دی چې په پاکستان کې مونږ 50 کاله تیر که خو در دې دمه پورې مونږه نه حکومتي چارواکو تنګ کړي نه د پاکستان چې کم ولس دی هغې په عذاب کړي یو نه راته څه نقصان رسولی دی بلخوا مونږه کته چې افغان کډوالو دا هم ویل چې یاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کم تاوتریخوالی روانو نو پرون ما په ویلا کې دا خبره کړې چې هغې ویل چې یاره 20 ورځې وشوې چې په کم لنډي کوتل روډ دی په هغې باندې زموږ افغان کډوال وروڼه پراته دي چا سره ماشومان دي چا سره زنانه دي چا سره لوی دي نو ډېر د تکلیف سره مخ دي خو نن بارډر کولو شو او هغه هم صرف یو ورځې دپاره خو چې څومره افغان کډوالو نو تقریبا په زرګونو نه بلکې په لکونو خلک نن بارډر کراس کو خپل وطن ته لاړه زما به د افغانستان حکومتي چارواکو ته همدغه ویناوي چې څنګه نن تاسو خپل یو ورځ د افغان کډوالو دپاره یو ورځ دپاره بارډر کولو کو نو دغسې مزید نورو ورځو دپاره هم بارډر کولو کوي چې کوم ستاسو افغان وروڼه دي چې هغه ښه په حیا په عزت سره خپل وطن ته واپسي وکړي اوس بیا پکې بعضې افغان کډوال دغه ګیله کوي چې یاره مونږ ته هلته کې ما پرون هم دغه خبره په ویلا کې کړی چې یاره مونږ ته هلته روزګار نشته دی هلته کې تعلیم نشته دی نو
یقینا چې دا غوښتنه به افغان کډوال د خپل حکومتي چارواکو نه پخپله کوي او زمونږ خو گزارش ته موږ ورته هغه کولی شو چې رقم افغان کډوال درځي هغې ته خپل روزګار ورکوي یا خپل چې کوم تعلیم د هغې حق دی هغه ورته ورکوي چې تعلیم حاصل کړي. بیا په دې کې موږ دا هم ګورو چې داسې افغان کډوال شته دی چې په افغانستان کې نه خپل کور شته نه خپل ځمکه شته دی، نو ویلی کېږي دا هغې دغه وینا کوي چې یاره موږ د پاکستان نه لاړ شو افغانستان ته، نو موږ به کوم ځای کې ژوند کوو، کوم ځای کې به پاتې کېږو. نو یقینا چې خبرې ډېرې سختې دي، خو زه بار بار دا خبره کوم که زه په بل وطن کې 10 کاله 20 کاله یا 30 کاله ژوند تیر کم، واپس به راځم خپلې خاورې له خپل وطن ته به راځم. او دغه چې کوم دې سره که زه د تجارت خبره وکړم، نو نن هغه ډریوران هم ډیر خوشحاله شو چې کم تجارت کولو یا هغې سره چې کم دی پکې کم سامان په ټریلو کې پروت و، هغې هم خوشحاله شو چې زه یاره بارډر نن کولو شو موږ به هم وړو. خو چې کله بارډر ته لاړه نو هغې ته دغه وویلی شو چې نه دغه بارډر صرف افغان کډوالو دپاره کولو شوی دی، دا تاسو دپاره نه دی. نو هغې هم ډېر مشکلات سره مخ دي او یقینا که افغانستان دا اړخ نه دی او که د پاکستان دا اړخ نه دی، کم تجارتي خلک دي په کروڑونو روپو هغې تاوان کړی دی او هغې هم دغه ګیله کوي د دواړو ملکونو نه چې دغه ناستې دې وشي، دوباره دې وشي او دغه فیصله دې مخې ته راوړي چې دغه بارډر کولو شي چې مونږ لاړ شو کم زمونږ سامان دی چې هغه کوز کو، مزید نور نقصان ته مونږ تیار نه یو او نه برداشت کولی شو. کم نقصان چې زمونږ شوی دی نو آیا هغه نقصان به مونږ له څوک ډکوي، یا به افغانستان ډکوي یا پاکستان. ګیله د افغانستان د ډریورانو هم ده او د پاکستان د ډریورانو هم ده او زمونږ خواست دی چې کم ناستې په دوحه کې شوی او په ترکیې استنبول کې شوی، دغه ناستې د یو ځل بیا وشي او دغه خبر ته مونږ په انتظار یو چې یو ښه خبر ترې نه راشي او مونږ عوامو ته مخې ته کېدو. دا ونانې چې کوم اپډیټس وو هغه ما تاسو سره شریک کړ چې کوم بارډر کولو شوی صرف یو ورځې دپاره افغان کډوالو دپاره سپیشل. نو زه به بیا دغه خبره وکړم چې کینئ خپلو کې خبره وکړئ چې دغه بارډر کولو شي چې کم نور افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. څنګه چې ما تاسو ته فګر یاد کو چې پی او آر کارډ والا 12 لکه دي، ای سی سی کارډ والا چې کم دی 8 لکه دي، او غیر قانوني چې کم افغان کډوال دي هغه 2 لاک نوالی 2,20,000 پورې غیر قانوني افغان کډوال دلته په پاکستان کې ژوند کوي. نو دا زموږ نه نوی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم لره کې اجازه د لوی الله پامان.